ګرانو کتونکو رانا ثناء الله صاحب نن په ټي وي باندې کولاو وویل چې حکومت د طرف نه ډېر سنجیده کوششونه مخکې شوي دي او اوس هم کېږي چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان هغه ډیلو کې یو خبره ومني خو هغه خبرې منلو ته تیار نه دی. د دې مطلب څه دی؟ دا ټول غوبل خو په دغې باندې شروع دی چې ډیل خبره مونږ اورو نو که هغه اپوزیشن طرف نه د اپوزیشن کارکنان دي نو وایي هغه د ډیل منت کوي، وایي هغه وایي چې بس په څه طریقه مې دلته نه وباسئ. او حکومتي اهم غړی هغه نن اعلان وکړو چې مونږ ورته منت کوو چې په څه طریقه وځه، وایي هغه وایي چې نه وځم. نو دا خبره د دې مطلب دا دی چې دا لوبه اخري پورې ده او حالات الله تعالی دې نه کوي، خو دا خو دې سره به حالات خرابېږي. دې ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه هم سخت رد عمل را روان دی. عمران خان چې کوم خویندې دي درې واړو خویندو نن ډېر سخته دمکي ورکړې ده او وینا یې دا کړې ده چې مونږ به هغه څه وکړو چې د هغه ستاسو ګمان کې به هم نه وي. مطلب دې نه انکار نشي کولی چې دا ډېر باهمته خویندې دي. د تېر دریو کالو نه کله نه چې دا سړی قید شوی دی بلا ناغه تسلسل سره دی اډیاله جیل ته راغلی دي. تر کومې چې ملاقاتونه کېدل ملاقاتونه به یې کول او چې ملاقاتونه یې بند شوي دي نو دی به د اډیالې جیل مخې ته شپه یخني ګرمي دی نه دي کتلي خو ای برداشت کړي دي او ډېر همت سره دا جنګ کړی دی. نو د هغوی د طرف نه نن سخت دمکیانې د راتلونکي وخت باره کې هم میلاو شوې چې که حکومت داسې څه قدم اوچتوي لا سختې پالیسیانې د دې نه مخکې راځي نو زموږ طرف نه به رد عمل هم ډېر سخت وي او دا به ټول ملک کې نه بلکې بیا ټوله دنیا کې دې ټایم هم دنیا مختلفو ملکونو کې مظاهرې کېږي او بیا به مظاهرې کېږي. دا مظاهرې به جاري وي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا وایي مخکې تیاری او بیا جنګ. نو د سټریټ مومنټ نه پس د سټریټ مومنټ سره د عمران خان رهایی فورس یو نوي فورس څنګه چې ټایګر فورس او هغې جوړ کړی نو دی خپل یو عمران خان رهایی فورس جوړولو اعلان وکړو او دا تجربات دي دا سیاسي پارټیانې کوي مختلفو نومونو سره مختلفو شکلونو سره او چاپمار جنګ دی. دام یو حکومت خپلې مختلف پلانونه او مختلف طریقې استعمالوي او مد مقابل چې کوم پارټیانې دي هغوی مختلفې طریقې استعمالوي. دلته نه چې کوم چاپمار جنګ کې دا جنګ شروع دی نو موږ ګورو په پارلیمنت کې خپلې طریقې سره جنګ کېږي، اسلام آباد های کورټ سپریم کورټ هغې کې خپلې طریقې سره جنګ کېږي، په روډونو باندې خپلې طریقې سره جنګ کېږي. حکومت صوبایي حکومت د طرف نه خپل یو طریقې سره اعلانات کېږي نو کور فایر هم کوي که نه. مطلب یو پارټي روانه پرمختګ کوي او بله پارټي شانه چېرته ډېره لرې نه ناسته یو مد مقابل فوجیانو سره جنګ کوي هغوی وایي ګنې دا ډېر لرې ناست دي هغوی مونږ خو هغوی ودرولي دي حالانکې په منځ کې پکې روان دي. دغسې یو چاپمار جنګ شروع دی او ګورو به چې کم ګټې طرف ته ځي او کم خپل مقاصدو کې کامیابیږي. به هر حال دې ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه سخت رد عمل د کارکنانو د طرف نه را روان دی. صوابۍ طرف ته څه خلک راغلي دي هلته کې اوس هم په روډ غاړې ته ناست دي بېګا د درنه ختمه شوې ده خو د هغې لاټي چارج جانسوګیز د هغې دغه نه پس هم نن بیا کارکنان راغلي دي او روډ غاړې ته ناست دي. روډ یې نه دی بند کړی. مطلب د کنټینر دپاره ځای هغه تیار دی لګي به او ویلی کېږي دا چې سوات او دیر او دې علاقو نه بر علاقو نه خلک را روان دي او هغه څه ټایم هم راتلی شي نو سروټ کې هغه پروت دی او دا څه ټایم هم لمبه کېدی شي. اوس به ګورو چې دا به څه ټایم غټ احتجاج شکل اختیاروي او بیا به دلته د تیرو احتجاجونو په شانتې یو احتجاج شروع کېږي. په هر حال دې ټایم کې کارکنان موجود دي، روډ کولاو دی او هغوی خپل احتجاج په خپله طریقه باندې کوي.